بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات نمبر 1 سوال دی اسمع اکتب اجتنب سے امر کی پوری گردان کرو۔ دا دی اسمع اکتب او اجتنب صیغونا دا امر پورا گردانو کے دا امر پورا گردان چی دی نو دا پشپگو بحثونو باندے مشتمل دی۔ لنبنی پا آغی کے بحث امر معروف دی، دویم بحث امر مجهول دی، دریم نمبر بحث امر معروف بانون ثقیلہ دی، او بل سلورم دے بحث امر مجهول بانون ثقیلہ، پنزم دے بحث امر معروف بانون خفیفہ، او شپگم دے بحث امر مجهول بانون خفیفہ۔ لنبنی دا اسمعنا لنبنی گردان چی دی بحث امر معروف اغدا سے دی لیسمع لیسمعا لیسمعو لتسمع لتسمعا لیسمعنا اسمع اسمعا اسمعو اسمعی اسمعا اسمعنا لاسمع لنسمع بحث امر مجهول لیسمع لیسمعا لیسمعو لتسمع لتسمعا لیسمعنا لتسمع لتسمعا لتسمعو لتسمعی لتسمعا لتسمعنا لاسمع لنسمع بحث امر معروف بانون ثقیلہ لیسمعن لیسمعان لیسمعن لتسمعن لتسمعان لیسمعنان اسمعن اسمعان اسمعن اسمعن اسمعان اسمعنان لاسمعن لنسمعن بحث امر مجهول بانون ثقیلہ لیسمعن لیسمعان لیسمعن لتسمعن لتسمعان لیسمعنان لتسمعن لتسمعان لتسمعن لتسمعن لتسمعان لتسمعنان لأسمعن لنسمعن بحث امر معروف بانون خفیفہ لیسمعن لیسمعن لتسمعن اسمعن 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 لأسمعن لنسمعن بحث امر مجهول بانون خفیفہ لیسمعن لیسمعن لتسمعن 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 لأسمعن لنسمعن او دا اکتبنا بحث امر معروف دی لیکتب لیکتبا لیکتبو لتکتب لتکتبا لیکتبنا اکتب اکتبا اکتبو اکتبی اکتبا اکتبنا اکتب لنکتب او دا دین بحث امر مجهول دی لیکتب لیکتبا لیکتبو لتکتب لتکتبا لیکتبنا لتکتب لتکتبا لتکتبو لتکتبی لتکتبا لتکتبنا لأکتب لنکتب او دا دین بحث امر معروف بانون ثقیلہ دی لیکتبن لیکتبان لیکتبن لتکتبن لتکتبان لیکتبنان اکتبن اکتبان اکتبن اکتبن اکتبان اکتبنان لیکتبن لنکتبن او دا دین بحث امر مجهول بانون ثقیلہ دی لیکتبن لیکتبان لیکتبن لتکتبن لتکتبان لیکتبنان لتکتبن لتکتبان لتکتبن لتکتبن لتکتبان لتکتبنان لأکتبن لنکتبن او دا دین بحث امر معروف بانون خفیفہ دی لیکتبن لیکتبن لتکتبن اکتبن 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 لأکتبن لنکتبن او دا دین بحث امر مجهول بانون خفیفہ دی لیکتبن لیکتبن لتکتبن 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 لأکتبن لنکتبن او دا اجتنبنا دا بحث امر معروف گردان دی لیجتنب لیجتنبا لیجتنبو لتجتنب لتجتنبا لیجتنبنا اجتنب اجتنبا اجتنبو اجتنبی اجتنبا اجتنبنا لاجتنب لنجتنب او دا دین بحث امر مجهول دی لیجتنب لیجتنبا لیجتنبو لتجتنب لتجتنبا لیجتنبنا لتجتنب لتجتنبا لتجتنبو لتجتنبی لتجتنبا لتجتنبنا لأجتنب لنجتنب او دا دین بحث امر معروف بانون ثقیلہ دی لیجتنبن لیجتنبان لیجتنبن لتجتنبن لتجتنبان لیجتنبنان اجتنبن اجتنبان اجتنبن اجتنبن اجتنبان اجتنبنان لاجتنبن لنجتنبن او دا دین بحث امر مجهول بانون ثقیلہ دی لیجتنبن لیجتنبان لیجتنبن لتجتنبن لتجتنبان لیجتنبنان لتجتنبن لتجتنبان لتجتنبن لتجتنبن لتجتنبان لتجتنبنان لاجتنبن لنجتنبن او دا دین بحث امر معروف بانون خفیفہ دی لیجتنبن لیجتنبن لتجتنبن اجتنبن 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 لاجتنبن لنجتنبن او دا دین بحث امر مجهول بانون خفیفہ دی لیجتنبن لیجتنبن لتجتنبن 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 لاجتنبن لنجتنبن
دویم نمبر سوال دا دی چې لام تاکید او لام امر کې څه فرق دی؟ نو لام تاکید او لام امر دواړه په اول کې راځي، لیکن لام تاکید مفتوحی او لام امر مکسوری. نمبر 3 سوال دے امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ بیان کرو. دا امر حاضر معروف د جوړولو قاعده بیان کې. دا امر حاضر معروف شپږ صيغې دي او دا جوړیږي د فعل مضارع حاضر معروف د شپږو صيغونو په دې طریقه چې د هغه په اول کې کم تا حرف مضارعت دی نو هغه بلری کی، د هغه نه بعد که چرته کې حرف متحرک نو بیا حمزه وصلی ته اجت نشتا، او که چرته کې حرف ساکن نو بیا حمزه وصلی په اول کې روړل شي. که عین کلمه مفتوح یا مکسور نو حمزه وصلی په اول کې مکسور روړی شي، او که چرته عین کلمه مضموم نو حمزه وصلی په اول کې مضموم روړی شي. کله چې د اول خبره بیان شو نو اوس اخر ترازو. په اخر کې د دې د واحد مذکر حاضر چې کوم صيغه ده نو د دې اخر به ساکن کې که چرته کې په دې باندې پیش او حرف علت نو، او که چرته د دې په اخر کې حرف علت نو دغه حرف علت به حذف کی، او باقی پاتې شوي د هغې نه بعد څلور صيغې: تثنیه مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر او تثنیه مؤنث حاضر. په دې څلورو صيغو کې به نون اعرابي لري کی، او د نون اعرابي د لری کولو نه بعد پدې کې هیڅ قسم عمل نشي کولی په آخر کې. او آخري یو صيغه ده د جمع مؤنث حاضر، په هغه کې نون د جمع مؤنث راغلي دی په آخر کې، نو په امر کې دغه نون د جمع مؤنث باقی پاتې کیږي او دا لری کیږي نه. او دا مختصر قاعده وا د امر حاضر معروف د جوړولو. سلورم نمبر سوال دی حمزه وصل کیسے کہتے ہیں؟ حمزه وصلی څه ته وایي؟ حمزه وصلی دا هغه حمزه ده چې په اول دا کلمې کې راځي، او کله چې دغه کلمه په درج د کلام کې او په مینځ د کلام کې واقع شي نو دا حمزه وصلی بیا نه ادا کیږي بلکې دا ساقط کیږي او حذف کیږي او په لیکلو کې راځي. نمبر 5 سوال دی فقرات ذیل کی معنی بیان کرو. لیکتبو دا جمع مذکر غائب بحث امر معروف صيغه ده او معنی ده پکار دی چې لیکل او کی هغه ټول سړی. اترکو د جمع مذکر حاضر بحث امر معروف صيغه ده پر خودلو کې تاسو ټول سړی. لتعلمن د واحد مؤنث غائب بحث امر معروف مانون ثقيله صيغه ده او معنی ده پکار دی چې ضرور پوي شي هغه یو خزا. امنعن دا د واحد مؤنث حاضر بحث امر معروف بانون ثقيله صيغه ده معنی ده منع شات یو خزا ضرور. لأكتبن دا واحد متکلم صيغه ده بحث امر معروف بانون ثقيله او معنی ده پکار دی چې ضرور لیکلو کوم زي او سړی یا زي او خزا. اعلمو دا جمع مذکر حاضر صيغه ده بحث امر معروف او معنی ده پکار تاسو ټول سړی پوه شئ. ليمنعن دا واحد مذکر غائب صيغه ده بحث امر معروف بانون ثقيله او معنی ده پکار دی چې منع شي هغه یو سړی. اترکنان دا د تثنیه مذکر و مؤنث حاضر صيغه ده، یعنی د دوو د پاره مشترک د تثنیه مذکر حاضر او تثنیه مؤنث حاضر او بحث امر معروف بانون ثقيله او معنی ده ضرور پر خودلو کې تاسو دو سړی یا ضرور پر خودلو کې تاسو دو خزي. لیسمعانی دا د تثنیه مذکر غائب صيغه د بحث امر معروف بانون ثقيله او معنی د پکار دی چې ضرور اوریدلو کی هغه دو سړی. لتترکو دا د جمع مذکر حاضر صيغه د بحث امر معروف او معنی د پکار دی چې پر خودلی شي تاسو ټول سړی. شپږم نمبر سوال دی ذیل کے جملوں کو عربی میں ادا کرو. تم لوگ لکھو. تاسو ټول سړی دا لیکل اوکے. دې ځای کې د تم لوگ نه معلومیږي چې د جمع مذکر حاضر صيغه ده، د لیکو نه معلومیږي چې د کتبه یکتبو د ماده نه ده. ضرور ته کې پکې نشته، دا مطلب دی چې نون ثقيله او نون خفيفه پکې ناراضي. په دې وجہ اکتبو د دې لپاره عربي راځي. تم لوگ ضرور لیکھو د دې دا مطلب دی چې همدغه صيغه ده لیکن د نون ثقيله یا نون خفيفه اضافه پکې ضروری ده د ضرور ټکی د وجه نه. نو اکتبون یا اکتبون د دې لپاره عربي راځي. تم دو مرد ضرور روکو. تاسو دو سړی ضرور منع کولو کې. په دې ځای کې د تم دو مرد نه معلومیږي چې د تثنیه مذکر حاضر صيغه د ضرور نه معلومیږي چې نون ثقيله پکې د نون خفيفه په تثنیه کې ناراضي، او د روکو نه معلومیږي چې د منع يمنعو دا
ماده نه دی او د معروف صيغه ده نو امنعانی د دې لپاره عربي راځي تو ایک عورت چھوڑ دینه معلومیږي چې دا د واحد مؤنث حاضر صيغه ده ترکه ترکو د مادینه او نون ثقيله خفيفه اضافه کول ته په کېجت نشتا او ترکی د دې لپاره عربي راځي چاہیے کہ وہ دو عورتیں سنیں پکار دی چې هغه دوا خزي اوریدلو کی چاہیے کہ دا معلومی کی چې لام امر په دې صيغه کې راغلي دی وہ دو عورتیں هغه دوا خزي معلومیږي چې تسنیه مؤنث غائب صيغه ده او سنې مطلب دا دی چې د سمع يسمعو د مادینه برازي ضرور پکې نشته نو دا مطلب دی چې نون ثقيله نون خفيفه راولو ته پکې اجد نشته دا مطلب شو چې لتسمع د دې لپاره عربي راځي چاہیے کہ ہم ضرور چھوڑیں پکار دے چې مونږه ضرور پر خودلو کو نو چاہیے کہ دا مطلب دے چې پدې کې لام امر مکسور په اول کې راځي او هم دا مطلب دے چې د جمع متکلم صيغه ده ضرور دا مطلب دے چې پدې کې نون ثقيله یا نون خفيفه راولو ته اجد شتا او چھوڑې مطلب پر خودل دي نو د دې دا مطلب دے چې د ترکه یا ترکو د ماده نه دي د دې دا مطلب شو چې د دې لپاره صيغه راځي لنترک کنا یا لنترکن تم سب عورتیں سنو تاسو ټول خزي اوریدل اوکي نو تم سب عورتیں دا مطلب شو چې د جمع مؤنث حاضر صيغه ده او د سنو دا مطلب دی چې د سمع يسمعو د باب نه برازي او ضرور پکې نشتا نو دا مطلب دی چې نون خفيفه نون ثقيله راولو ته پکې اجد نشتا نو صيغه د دې لپاره راځي اسمعنا تم سب عورتیں ضرور سنو د دې دا مطلب شوم دغه صيغه ده لیکن نون ثقيله سره راځي اسمعنانی تو ایک مرد روک ته یو سړی منع کول وکا نو د دې لپاره صيغه راځي امنع ځکه چې دا د واحد مذکر حاضر صيغه ده او ضرور پکې نشته نون ثقيله نون خفيفه ته پکې اجد نشته او روک مطلب دا چې د منع يمنعون دی امنع چاہیے کہ وہ سب مرد ضرور روکے پکار دے چې منع کولو کی هغه ټول سړی یعنی د جمع مذکر غائب صيغه ده او لام امر مکسور و پکې راځي او ضرور دا مطلب دی چې د نون ثقيله نون خفيفه نه د یو اضافه پکې ضروری وي او روکې دا مطلب دی چې د منع يمنعو د باب نه راځي نو ليمنعن یا ليمنعن په دواړو کې ار یو صيغه دا ټیک ده چاہیے کہ وہ سب عورتیں ضرور پرہیز کرے پکار دے چې هغه ټول خزي ضرور پرہیز وکي دا مطلب دی چې د جمع مؤنث غائب صيغه ده او نون ثقيله دا پکې راځي پرہیز دا مطلب دی چې د اجتنبو د مادینه راځي لیجتنب نان نی د دې لپاره عربي راځي